د قرار ټي وي په شیشه باندې ما یو ناتخوان ونه کتو، ما یو مشهور عالم ونه کتو، ما یو بل داسې ښه فیلډ والا کس ونه کتو چې ګورو هنرمندان دي، چې ګورو اداکاران دي، چې ګورو د فلمي انډسټري سټاران دي. هغه یم ټول چې کوم هغې انډسټري طرف ته راتل غواړي، هغې مطلب شو کوي چې موږ ډرامو ته لاړ شو، شو بیس ته لاړ شو، هغه خلکو ته یا هغه جنکیان یا هغه هلکان هغې ته څه پیغام ورکوي. اکثر د ګورو د فلمي انډسټري چې کومې جنکیانې دي، کومې زنانه ذات دي، هغې سره ډېر زیات هغه مرکې ته مونږ کتلي دي، ګورو وینو دي. ته چې کله دا مرکیو کې ستاسو کور کې ستا وایف یا ستا مطلب نور چې څومره فلم لکه زنانه دي هغې ته غلط نه میان کوي که نه هغې خوشحالي کوي. مطلب اداکاران دي یا د فلمي انډسټري سره کوم خلک تعلق ساتي، د هغې اخري ژوند ډېر زیات ذلیله وي، ډېر زیات خواران سوال ته هم پکې ډېر جوړ شي. د دې څه اصلیت دی؟ کتونکو په سکرین مخامخ چې کوم ملګري تاسو ما سره ناست وینئ، وقارجاني دی. کتونکو د وقارجاني د ډېر وخت نه پروګرامونه زه ګورم او د ده کمنټ خاص کر زما پې ډېر زیات نظر وي، ډېر زیات خلک چې کوم دا ښه کمنټ کوي، خو ډېر خلک چې کوم دا وقارجاني باندې نیګیټیو مطلب هغه غلط کمنټ هم کوي. کتونکو وقارجاني مې میلمه کړی دی، زه د ده سره خبرې اترې کوم، تپوسونه ترېنه کوم. وقارجاني په خپل پروګرام کې زه تاسو ته هرکلی وایم، سلام درته کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. جاوید بھائی ستړی مشي، ستا د پیج چې کوم مینوال دي هغوی ته زما طرفه السلام علیکم. زه خپله یم د مردان کاټلنګ شه موضوع او فل وخت ژوند پېښور کې کوم، ځکه چې د سوشل میډیا کوم اکټیویټیز دي زما کوم پروګرامونه دي نو هغه زیاتتر ضروري خبره نه ده چې هر کار دی د فایدې لپاره وشي، او ما صرف د اداکارانو پروګرامونه نه دي کړي، دې نه علاوه ما نور هم ډېر پروګرامونه کړي دي، مکس پروګرامونه دي زما. وقارجاني مطلب تاسو د ډېرو کلونو نه اداکاران موږ ستا په پیج باندې ګورو، دې کې لکه پښتنو ته څه ښودل دي، څه لکه ډېر جنکیانې کېدی شي ستا د انټرویانو په وجه باندې انډسټري ته راغلي وي، یا ډېر هلکان هغې ډرامو ته راغلي وي، نو دا ته خلکو ته ښه تصویر ښیي که نه ښه تصویر نه ښیي؟ نه، زما د پروګرام د وجې نه به یو جنۍ هم انډسټرۍ ته نه راغلي، ځکه چې ما د انډسټرۍ سایډ افیکټ هغه نقصانات خلکو ته ښودلي دي چې انډسټرۍ ته راتلل پکار دي یا نه دي پکار، یا دې ته کوم خلک راتلل پکار دي، یا دلته وخت تېرول څنګه پکار دي، یا دلته چې کوم خلکو وخت ښه تېر کړی هغه څنګه دي، او چې کومو خلکو عیاشۍ کړي دي، ځان له وخت برباد کړی دي، هغوی نن سبا په کوم حال کې دي. نو زما په پروګرامونو کې یو میسج دی، یو پیغام دی، او د دې نه علاوه دغه د پښتو ژبې هنرمندان دي دا بل چام نه کول، نه چا کړي دي، دا انتهایی ګران کار دی. ما خپل سټرګل کړی، محنت کړی چې دغه دا کار تا کور ته کوڅه په کوڅه ګرځېدلی، ما لې په لې که لاهوري که سواتي که پېښوري چې چېرته هم یې نو زه تللی ما د هغوی په فن د هغوی په ژوند باندې ما خبرې کړي. هر روزګار چې ته کې دنیا هر روزګار په هغې کې به تا ته مسلې ځکې راځي چې هغه مسلې به د هغې سره تړلې خبرې، هغې وجه دی چې خو دلته هغه سیسټم منیجمنټ نشته، انډسټري دومره مضبوطه نه ده. بل دغه هنرمندان چې کار کوي نو دا غریبې طبقې والا خلک دي، داسې مالدار نه چې کم مالداري خانداني فاینانشلي بیکګراوند د هغوی ښي، هغوی بیا تر اخره خاتمې پورې ښي، خو دې کې زیاتتر داسې هنرمندان کار کوي چې تقریبا هغه ډېر زیات غریبانان وي. نو ظاهره خبر ده چې کم روزګار ته کې هغه روزګار ستا ختم شي، یا تر خپل کسارت دومره پرېوځي چې تا خپل کار روزګار نه شي کولی، نو اخري خاتمه بیا ستا خرابوي. دې کې بعض خلک داسې هم شته په فلم انډسټرۍ کې چې هغوی خپل وخت نشې تماشې کړي دي، د وروج په دور کې شرابونه کبابونه یو څه بل شی عیاشۍ کړي، نو ظاهره خبره ده چې ته غلط کار کوې، نو ریزلټ نتیجه چې کم ده نو هغه به بیا غلطه راځي. وقارجاني د قرار ټي وي په شیشه باندې ما یو ناتخوان ونه کتو، ما یو مشهور عالم ونه کتو، ما یو بل داسې ښه فیلډ والا کس ونه کتو چې ګورو هنرمندان دي، چې ګورو اداکاران دي، چې ګورو د فلمي انډسټري سټاران دي. نو ګیله پښتانه دا هم کوي چې یاره ناتخوانانو ته ولې نه ځئ، علماو ته ولې نه ځئ، که نه هغې غریبانان دي یا دې نه فایده ډېره ده. اول خو تا زما د چینل او د پیج وزټ نه دی کړی، په دې باندې مشهور ناتخوانان هم شته او دې باندې علماء کرام هم شته، خو ظاهره خبره ده زما ناسته پاسته زما فیلډ زیات تر شوبز دی، نو زما ناسته پاسته زیات ټایم د دې خلکو سره زه کوشش کوم چې دې خلکو سره که زه چېرته علماء کرامو سره کوم، ناتخوانو سره کوم، نو هغې پسې بیا زه ګرځم، رابطې به کوم، او د هغې دپاره زموږ نور به لارونه چې کوم دي سوشل ورکر دي لګیا دي، علماء کرامو ته زموږ اپروچ کېږي، ګوګل شته، یوټیوب شته، بلا سوشل ورکر ملګري دي هغوی ته ځي. نو ضروري خبره نه ده، نه زه د دې ذمهوار یم صرف چې زه دې هر څه وکړم،
هر سړی پیدا د خپل کار لره. نو د علماء کرامو زه ډېر قدر کوم او که زه تا ته دا خبره مو کوم چې زما زیات ناسته پاسته یاران دوستان چې دي هغه علماء کرام